کو پدی مفهوم باندې پورا سمجھ اچولی وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. الله رب العالمین ته مخ را وګرځوي، الله خپل وي، الله ته سر تسلیم خم کوي، سر ورته کېږي، بل هیڅ چاره خدای لاره ښودلې نه ده چې په تیر شوي امتونو بو عذابونه راغلي دي، رعایت دا کړی دی چې خپل پیغمبر ته به ووایي چې ته تې وځه، ته تې سیټ ته شه او نور ته ګوره چې اوس الله رب العالمین د دوی سره څه کوي. او دا ټولې دنیا کتلی دي او چې کم قوم پویو په دې باندې، کم خلق په دې پویو، زر الله رب العالمین ته سر کېښود، چې سر یې کېښودو الله رب العالمین معاف کړ. چا باندې داسې عذابونه، دا زمونږ دا خو ډېر عجیبه دي، قوم یو بل تنخته دی، ماحول موسم هم راته ښه نه دی، کرونا هم راته ښه نه ده، اتفاق اتحاد هم په خلکو کې نشته دی او بالماضي په خلکو کې عامه ده، سود په خلکو کې عام دی. هغه ټولې پیمانې چې خدا نه خواسته د عذاب راتلو دي دا خلکو په خپل ځان باندې پوره کړي. او په دې آیات کې ډیر لوی تعلیم او سبق دی چې دا 100 کاله مخکې هغه ډیره شدیده او سخته زلزله راغلی وه. نو زه خپله وایم مونږ د ډب مسلمانان، زه په مفهوم باندې ډیر ښه ورسېدم، من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. الله رب العالمین وی هلکه سم شئ، سر کېدی الله رب العالمین ته، الله ته مخ کوي. دا نه چې په تاسو باندې الله رب العالمین عذاب نازل کی نو بیا به څوک وي چې ستاسو مدد وکړي، څوک بم بیا مددگار وي چې د الله د عذاب نه خلاص کړي. دا غټه بېایماني ده د نفس. دا ظالم چې دی دا زمونږ دشمن دی، دی مونږ پریدي نه، دی مونږ په دې آماده کوي او آماده کړي چې ډغره د الله رب العالمین سره ووهئ. اوس دا ټوله دنیا او ټول ساینس دی راټول شي، د هوا سمت معلوم کی، د هوا د منع کولو طریقه دی معلوم کی، علاج شته چا سره؟ هیڅ قسمه علاج نشته، یو الله رب العالمین سره علاج دی. دا ټول څه چې دي وریځې دي که هواګانې که بارانونه، دا ټول د الله رب العالمین د حکم تابع دي، د هغه لاندې. او ګورئ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی په لار روانو او آواز یې واورېدو چې چا آواز ورکو وریځې له چې لاړ شه د فلانکي په دې پټي باندې چې دی ته وورېږه. واقعي د عبرت خبره ده. نو الله رب العالمین خاص د وریځو یو ټوکړه، نه دې خوا وریځ ده او نه دې خوا ده، یوه ټوکړه ده او الله خاص بوتلله او یو پټي ته یې پاس ودروله، په هغه پټي باندې باران وشو. واقعي د حیرانېدو خبره ده. و سړي لاړو ورپسې چې دا تا کې څه کمال دی چې دې طرف ته وریځ نشته نه باران شته او خاص وریځ راله ستا د دې پټي د پاسه ودرېده. هغه وی یاره ما ته نوره څه پته نشته، زه په دې کې کرونده کوم، د دې نه چې څه راوځي یو حصه ځان ته کېدم، یو واپس دې کرلو ریبلو ته کېدم او یو حصه د الله په لار کې صدقه کړم. دا د الله ذات دی، دا هر څه د هغه تابع دي، د هغه په لاس کې د هغه د حکم لاندې دي. اوس خبره دا ده چې د خلکو په دې سمجھ کې چې دی دا خبره راتلل ډیر مشکل دي. هر سړی دې ته تیار دی چې په بل باندې تبصره کوي. دا ټولو کې آسان کار د نن سبا د زمانې دی او یو سړی هم دې ته آماده نه دی چې آیا زه په دې خبره باندې سوچ وکم چې زما کور، زما خاندان، زما کاروبار چې زما په لاس کې دی، په اختیار کې دی، په دې باندې تر څو پورې ما د الله رب العالمین حکمونه جاری کړي دي. دا خبره جواب چې دی دا هیچا سره نشته. او دغه زلزله چې راغلی وه نو ما په دغه آیات باندې دا زړه خالص ورغی، ځکه چې هغه دومره زیات وخت دپاره وه چې ځمکه بلکل ودرېدله نه، یو شور او آواز په ځمکه کې ټولو خلکو اورېدو. دا څنګه شور؟ قیامت منظرو. نو په دغه وخت کې چې دا ځمکه خوځي نو په دې لږه جټکه باندې موږ دومره ښه خلک نه یو
چې مونږ په دې معمولی جټکه باندې خشو په معمولی باندې نه یو چې زیات شي نو هر سړی پریشان شي او په ټینشن کې شي چې لکه دا خبره خو ډېره زیاته شوه بیا څوک استغفار وایي څوک څه وایي که لږه راله څوک چې چېرته ناست دی هلته دی لږ وخوځي راوخوځي بس نور څه نه وایي زیات او چې ډېره راشي نو هر سړی پریشان شي چې خدایه څه چل دی دا واقعي د دې آیات مفهوم ثم لا تنصرون اوس یې زه خوځوم لګیا یم اوس ته څوک پیدا که چې دا زلزله ودرئ ته څوک پیدا که چې اوس دا ځمکه نه خوځي په چا کې دا طاقت دی چې اربونه کربونه روپۍ چې په کم بلډینګ باندې لګېدلي غرونه ځان سره وړي ایرپورټونه ځان سره وړي پوره ښارونه یې چې دی ځان سره ویوړه او د ټولې دنیا ساینس او د ټولې دنیا دا بدحواس او بدبخته خلک چې دي چې الله نه باغیان دي په هغه وخت کې دا سړي تخکاري نه راغلی نه نو سوچ پې کوي او چې کله پکړ او عذاب او سختی راشي بیا دا خلک سړي تخکاري نه هر سړی ځان دپاره د تیښتې لار ګوري چې په کومه منډه